د دوبۍ نه یو ملګري سالپاز لیکلیو نو سوشل میډیا چې د دوی هم یو پیم دی. اوس تاسو ته یو خبره بل وکړم، زما خدا خبر دې باره کې خو بس نو پکار، خو ما دا خپل باندې وی چې زه به دا فیسبوک کې شیر کوم، دا به تاسو خامخا ورکړئ ځکه چې سواد نیوز والا به زما به د به دا غوړې شکریا ده کوم چې لکه د ما دا خبره خامخا شیر کړي. زمونږ چې مونږ سنګینګ کوو او مونږ له یو شاعر غانې راکوي نو مطلب مونږ که یو دا فن کوو خپل مجبورۍ نه کوو نو خامخا هر یو آرټسټ خپل پیمنټ پکاري چې خلک ورکي. صحیح ده، سنگر له پیمنټ ورکي، سټوډیو والا خپل پیمنټ ورکي، نو موږ خو دا فن د خپل مجبورۍ نه کوو. او بل دا دی چې مطلب زموږ عوام هم موږ نه خوشحاله. بیا منځ کې داسې شاعران دي چې هغوی چې کله تاسو ته د غانې ووایي یا تاسو ته د پیمنټس مطلب مطابق څه خبره ورسره وکړي نو هغه بیا ته پسې وروسته خبرې کوي. نو نه د پکا تاسو په ډېره زیاته مننه شاعر چې شاعري هغه چېرته هم په سنګر پسې خبره نشي کولی ځکه چې شاعر چې شاعري هغه په خپل یو دروند ځای لري، هغه یو دروند مقام لري، نو هغه له نه پکار چې هغه به بل سنګر پسې یا چېرته خبرو کې چې دا سنګر داسې دی یا دا سنګر پیسو والا دی یا دا سنګر ما نه پیسې داسې کوي یا دا سنګر داسې دی، نو د هغو ډېره زیاته مننه به وي چې لکه داسې دي نه کوي. ستا دا فریاد ډېر وشو او خلک پوه شول چې نیلو اشاره سته دا کم طرف ته ده دا وختي. نیلو واده څه پروګرام دی ژوند کې څوک شته که نه پټ یا ساتلی دي؟ نه شکر دی زما خو فلحال ژوند کې څوک نشته، زما ژوند کې زما امي ابو ده چې لکه زه هغو سره خپله مینه کوم او لا فلحال مې څه اراده نشته. او لکه تاسو خبره ما بند نه کړې چې لکه تاسو فریاد ډېر دی، دا فریاد زه پیمنټ پیسو وجې نه ویم خو کم سے کم د یو سنګر د یو آرټسټ بېزتي نه پکار. نیلو دا راته ووایه چې دغه خو وشوه په هغې عوام ښه ټیک ټاک پوه شو، ستا هغه الفاظ او سوچ داسې و چې په هغې خلک پوه شو. په کار هم دا ده چې موږ داسې ونه کړو د واده خبره چې وه ژوند کې به دغې لایف ته هم ځای نه کوي. چېرې واده وشي بیا به د خپل سنګر ستاسو دونه شوق دی د دې فیلډ سره نو بیا به پرېږدئ که څه به کوئ؟ نو زما خو فلحال اول سره نه د واده سره شوق نشته، خو الان کې که زما د امي ابو د طرفه ما ته څه لکه مطلب زه خو چې واده کوم خپل امي ابو په خوښه به کوم، نو چې کله ما ته هغو ووایي نو بیا خو زه له اول سره نه واده کوم نه، او چې واده کوم نو بیا به زه داسې ځای کې کوم چې زه دوباره بیا سنګینګ نه کوم. نه د شا نه نوم نه علمه چونکې پروګرام چلیږي خو هغوی د دې واده نه کولو دا دغه د هغوی په زړه ونه لګېدو نو دا پته نه لګي دا به تاسو ته پوسټ کوي چې دا ولې نه نو د خلکو زړونه ماتېږي که نه داسې مه وایې نو واده دا خو ډېره عجیبه خبره ده، دا خو مونږ داسې نه شو ویلی چې واده چا لکه یو خبر وکړم دا خو د قسمت خبرې که زه اوس ووایم چې زه یو داسې کس سره واده کوم هغه سره ونه شي بل چا سره وشي نو دا خو د الله پاک کار دی. نیلو دا راته ووایه خبرې روانې دي او د ستاسو درنګ جهان مننه چې په دونه ښه ماحول کې تاسو ټمپریچر هم دی دا وخت شو یو کړی دا ثابته شپه چې دی موږ په فیلډ کې مصروف او تاسو موږ ټایم راکړو. نیلو دا راته ووایه چې پښتانه دومره په ګڼ تعداد بیا داد هم درکوي، خلک خبرې هم کوي خو هغه د هغوی تعداد ډېر کمي په لکاو خلک داد ترکوي، نو بیا د نیلو په دغه ټایم کې په ذهن کې څه راځي؟ زه ډېره زیاته خوشحاله شم چې لکه دومره مینهوال مونږ ته دا راکړي نو دا خو ښه خبره ده. لکه ما خو تاسو ته ووایي چې لکه د انډیا سنګران به راته ووایم که نه هغه چې څومره لکه مطلب یو ګن نه راوچت کړي هغو او یو اسمان ته یې وخیژئ څومره عزت ورله ورکړي څومره سپورټ ورله وکړي. او زمونږ پښتانه دي چې کله سنګینګ څوک شروع کړي یا ګانا شروع کړي یا څه نو خامخا هغو پسې به شاته یا خبرې کوي یا فیسبوک کې یا نه پکار پلیز خپل پښتانه مه شرموئ. که موږ دا ګانې کوو ستاسو دپاره کوو او که موږ دومره ځان ستړی کوو ځان دومره د راشو بیمار یو که روغ یو که هر څنګه یو ستاسو دپاره ځان ستړی کوو نو پلیز تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم چې کم سے کم چاله عزت نشئ ورکولی نو لکه مطلب چا پسې خبرې مه کوئ.
نیلو دا راته ووایه چې دلته د پښتنو مشر دی او زمونږ د ټولو چې دی هغه فخر مونږ په هغه باندې کوو عبدالجانان بنګش صاحب چې مونږ پښتنو له عزت راکوي بیا پښتانه دلته رايوځای کړي دي او دلته کې نور داسې خلک شته چې بنګش صاحب مخې ته ډېر زیات مشکلات دي خو دلته چې کوم صاحب حیثیت خلک ته بنګش صاحب نه سپورټ کوي نو که دا داسې نه کېږي نو بیا بنګش صاحب هم د خپل فیلډ نه په قلار شي بیا به پښتانو دا دونه ایونټس نه کېږي په دې حواله څه وایي دا خو مونږ ارټسټان له پکار دی چې دا خو مونږ هم سپورټ